بسم الله الرحمن الرحیم. قربانی فضیلت واورئ. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حضرت بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل راشه بچي خپل قربانی زناور خواته ودرېږه. ولې چې دا زناور کله علالوي د اولانۍ قطره د وینې قطره په ځمکه باندې لګېدلې نه وي چې رب کریم د دغه بنده چې چا قرباني کېږي ټول ګناهونه معاف فرمایي. بهتره خبر هم دا دی چې سړی په خپل روپو سره په خپل مال سره په خپل لاس سره قرباني وکړي. دا غوره طریقه دی. او که څوک په خپل لاس سره قرباني نشي کولی نو هغه بل چا ته هم ویلی شي، هغه هم ورپاره حلالولی شي، قرباني کولی شي. داسې ما عزتمنو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دې ورځو کې د قربانۍ په ورځو کې له قربانۍ نه بل غوره عمل نشته دی. قرباني مونږه کولی شو، اوله ورځ یې کولی شو، دویمه ورځ هم کولی شو او درېیمه ورځ هم کولی شو. مونږ ته اجازت دی. لہذا کوشش کوئ قربانۍ دپاره خپل څاروي والی او دا د آخرت ګټه دی او آخرت دپاره ځان ته ذخیره اندوزي وکړئ. رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي. وما علی الا البلاغ.